دا ټول میاشتې ملګرو درس حدیث اورېدلی دی الله د دې ټولو ملګرو مخونه پر نور وګرځوه الله نورانیت او روحانیت ورباندې راوله الله د ټولو مخونه تر تازه وګرځوه الله زموږ د ټولو سینې او زړونه منور او معطر وګرځوه د خپل نور او د معرفت نه ډک وګرځوه او زموږ د ټولو بدنونه پاک او صاف وګرځوه د ګناهونو اثر او زنګ نه ختم وګرځوه ای الله کریم د دنیا او د آخرت ښایست مو نصیب فرمایا حاضره جلت سبحانه الذي زموږ د ټولو دعاګانې قبول فرمایا الله د دنیا حاجتونه د خپلو خزانو مبرور فرمایا د ژوند مشکلات الله په خپل فضل او حکم سره ختم وګرځوه ای الله د دنیا او د آخرت خیر زموږ په ټولۍ او په زمانه کې واچوه پیغمبر علیه السلام چې خپل ځان دپاره او د خپل امت دپاره غوښتي دي الله هغه څیزونه موږ هم غواړو زموږ د ټولو نصیب فرمایا پیغمبر علیه السلام چې د کومو څیزونو نه پناه غوښتې ده ای الله موږ هم پناه غواړو ای الله د هغه ټولو څیزونو نه زموږ حفاظت وفرمایا زموږ د ټولو په ژوند کې برکت واچوه رزق کې مو برکت واچوه روزګارونه مو روا وګرځوه رزق حلال مو نصیب وګرځوه قرضو او د دیونو نه الله خلاصي مو نصیب فرمایا ستا چې کوم حقونه زموږ په ذمه باندې دي د هغې قضا او ادایګي مو نصیب وګرځوه حقوق العباد د پوره کولو توفیق مو نصیب فرمایا د والدینو خدمت او ادب مو نصیب وګرځوه د وروڼو خویندو د اعزه او اقاربو سره صله رحمي نصیب مو فرمایا د اولادو د بچو بهترین تربیت او کفالت مو نصیب وګرځوه الله د حقدارو د غرباو فقراو الله حاجت روایی مو نصیب فرمایا ای الله کریم د هر خیر د کار کولو توفیق مو نصیب فرمایا او د هر ګناه او د معصیت نه مو حفاظت فرمایا پر نظام بیماران شفایا وګرځوه بے اولاد صاحب اولاد وګرځوه چې د چا رشتې کمې نیک او صالح رشتې نصیب فرمایا نارینه اولاد نبی نارینه اولاد نصیب فرمایا الله چې د چا څه خواهش او مراد وي د خپلو خزانو نه پوره وفرمایا الله چې موږ ټول ته سفر د حرمین نصیب فرمایا د عمرې سعادت نصیب وګرځوه په رمضان کې عمره د حج برابر ثواب لري ای الله د رمضان عمرې مو نصیب فرمایا او د دې کال د حج بیت الله سعادت موږ ټولو ته نصیب فرمایا الله مسجد اقصی آزاد وګرځوه الله د فلسطین مسلمانانو مدد او نصرت فرمایا غلبه ورته نصیب فرمایا د دردونو زخمونو بداوای فرمایا الله د شهیدانو درجات بلند فرمایا الله کریم د پاکستان حفاظت فرمایا داخلي خارجي انتشار ته وساته په دې وطن کې اسلامي نظام راوړه د قرآن او سنت بالادستي قائم وګرځوه الله دا هغه نظام او د هغې چې کوم پروردګار په دې ملک کې په موږ باندې مسلط دي الله د دې حکمرانانو نه الله موږ خلاص وګرځوه آزاد وګرځوه نیک او صالح خلک دیندار خلک الله په موږ باندې مشران وګرځوه ای الله کریم په دې وطن کې امن راوړه خوشحالي راوړه اطمینان او سکون راوړه الله زموږ چې څومره مرحومین دي جمله اهل ایمان د پیغمبر علیه السلام د امت چې څومره سړي او ښځې وفات شوي دي زموږ د ټولو اعزه او اقارب زموږ والد ګرامی حضرت مولانا اشرف علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ مولانا قاری حسن سے حضرت مولانا عبدالغفور قریشی رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا عبدالحق سے حضرت مولانا حامد الحق شہید رحمۃ اللہ علیہ سمردی ندی جامعی مدرسی جماعت بامیان متعلقین محبین مخلصین اللہ د ټولو درجات بلند فرمایا د ټولو قبرونه د نور نه ډک وګرځوه او د جنت د باغچو نه یوه باغچه وګرځوه الله جی زموږ د ټولو دعاګانې قبول فرمایا وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. دعاؤں کے طول رمضان کے مقبول
बागान पे नगारी कटी अल्लाह चाचा के मुक्त मकसद पर बिना कटा द टोल को